السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في مقام آخر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. عزتمن مسلمانانو، الله جل شانه په خپل بندگانو باندې ډېر نعمتونه دي چې هغه د شمېر نه بهر دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو اس کو حساب میں نہیں لا سکتے. که تاسو د الله نعمتونه شمیرئ په حساب کې نشئ راوستی. مونږ حساب کوو دا زر شوي، دا لاک شوي، دا کروڑ شوي، دا ارب شوي، دا خرب شوي. دا الله جل شانه نعمتونه په حساب کې نه راځي. کمپیوټر به فیل شي، دنیا به فیل شي، لیکن دا په حساب کې نه راځي. ډېر نعمتونه دي. په دې کې یو دوه نعمتونه هغه دنیا سره تعلق لري او دا هم د الله لوی نعمتونه دي. یو مال او دولت ته، بل اقتدار او حکومت ته. مال او دولت دا د الله جل شانه نعمت ده او په دې د الله شکر ادا کول پکار دي او د دې قدردانی کول پکار دي. او حکومت او اقتدار دا د الله جل شانه نعمت ده چې چاته ورکی. صحابه کرام بعضی الله جل شانه مال او دولت ورکړو. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقیری اختیاری و، مسکنت اختیاری و. دا الله رسول ته پیشکش شوی او دا زمونږ د ښودنې دپاره چې تاسو خپل پیغمبر وګورئ چې که ته غواړې دا غرونه به د سرو شي، د سپینو شي. دا الله رسول فرمایل نه، زه دا خوښوم چې زه یو ورځ موړم او یو ورځ نهرم. چې په کومه ورځ موړم چې په هغه ورځ د الله شکر ادا کم، او چې په کومه ورځ نهرم چې په هغه ورځ باندې صبر کوم، الله سره تعلق مې وي کلک. ځکه چې سړي باندې کله معمولی تکلیف راشي نو دی رجوع کوي الله جل جلاله ته.
ایو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غواړي، اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. یا الله ژوند مې د مسکینانو نصیب کې، مرګم د مسکینانو سره راکې، واحشرنی فی زمرة المساکین، او د مسکینانو سره مې حشر نصیب کې. یعنی چې ما پاسه په ورځ د قیامت به د حشر په ورځ مختلف طبقات وي، مختلف ټولګي به وي، چې د چا څنګه عمل و هغه څه به ټولګي، خو اعمال والا د هغوی به بېل بېل ټولګي وي. چا ډېر مزونه کول د فرایضو نه علاوه نوافل، د هغوی به بېل ټولګي، چا ډېر روجې نیوې د هغوی به بېله ډلې، چا ډېر زکاتونو خیراتونو ورکول د هغوی به بېله ډلې. سیب موبایل ته مه ګوره، بیان ته وکړه. چا صدقې ورکولې د هغوی به بېل جماعت وي، مختلف ډلې به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی واحشرنی فی زمرة المساکین، اے اللہ میرا حشر مساکین کی جماعت میں فرما، د مسکینانو په ډله کې زما حشر نصیب کی. مسکنت په دوه قسمه دی. مونږ مسکین هغه ته وایو چې هغه سره مال نه، دا هم مسکین دی، لیکن حقیقی مسکین هغه دی چې په هغه کې عاجزي وي، په هغه کې فخر نی، په هغه کې مباحات نی، په هغه کې تکبر نی. ما عرض دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فقر اختیاریو، مونږ په غنا پسې منډې وو اختیارو چې مال مال مال، د الله رسول دا اختیار کړو. که الله جل شانه دا هغه په زړه کې راتلې، نو هم المؤمنین حضرت عائشہ بی فرمایي چې یا رسول الله ستاسو ژوند عجیبه دی چې ستاسو په زړه کې تاسو تیر شي یا هم ستاسو تذکره وکړي نو خدای راکړي. کور کې سړی تذکره کوي کله الله جل شانه درکړي هغه بیا. لیکن صحابه کرام او بعضی انبیاء کرام داسې تیر شوي چې هغوی ته الله جل شانه مال ورکړو. حضرت داود علیه السلام ته الله مال ورکړو، حضرت سلیمان علیه السلام ته الله مال ورکړو، او اقتدار الله جل شانه ورکړو. چې کله د ځمکه آباد شوه، حضرت آدم علیه السلام هم پیغمبرو او هم د ځمکې اقتدار هغه ته والو، خلیفه و. انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه ګرځم. دا دوه نعمتونه مال او دولت، دا د الله جل شانه نعمتونه دي. لیکن دغه نعمتونه چې کله د دې ناقدری او ناشکری وشي نو دا د وبال سبب وګرځي. مال او دولت نعمت دې دپاره دی چې ته په صحیح لارو باندې حاصل کې او په صحیح مصارفو کې خرج کې، او ته چې د الله جل جلاله بندگی کې نو د دې په زوري کې مال باندې خوراک واخلې، په خېټه کې واچې، نملا به دې نیغي، الله ته به ودرېږي، روژه به نیوې شي. مال باندې کپڑے واخلې او کپڑے واچې نو الله جل شانه ته به ودرېږي، د جمعې مونځ کې او جمعه کې او اختر کې به شریک کېدی شي. مال جل شانه الله درکړی دی، دا ستوګنې دپاره ځای واخله، نو د باران او زول او شلۍ نه په بدن بچ کې، نو چې ستا بدن روغ وي، ته باقی پاتې یې، نو د الله بندگی به کولی شي. که چېرې ستا بدن تا سره وفا نه کوي، ملګرتیا نه کوي، هغه دې خراب کو برباد کو، نو ته به د الله بندگی څنګه کوي؟ نو دغه مال او دولت دا استعمال که د الله جل جلاله بندگی دپاره، دا معاون دی د بندگی په سلسله کې، دا د انسان حاجت ته ضرورت دی، او دا په صحیح مصارفو کې خرج کا، په هغه ځایونو کې چې یو ته په د الله بندگی کولی شي، دویم ته په باندې خپل رب راضي کولی شي، داسې مصارف کې خرج کړي چې کوم ځای په خرج کولو باندې الله جل جلاله خوشحالي. چې کله دا مال دا غلط مصرف کې خرج شي او دا غلط لارو باندې وګټلی شي، په سود باندې، په رشوت باندې، په غلا باندې، په جواری باندې، په غصب باندې، مختلفو غلط لارو سره دا حاصل شي، مختلفو مصارفو کې چې هغه د ګناه او د شیطان د خوشحالولو مصارف دي، هغه کې خرج شي، نو دا د هغې نعمت ناقدري ده.
اوس دغه نعمت چې کوم دی نو د چین په ځای د بېچینۍ سبب جوړ شي، د اطمینان په ځای دا د خفګان او د پریشانۍ سبب جوړ شي او دغه وبال جان شي، دا عذاب جوړ شي د الله جل جلاله. حدیث مبارک کې راځي په دنیا کې هم داسې او که دنیا کې بچ شو نو په آخرت کې به دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې هغه سره مال لري او هغه اوخان دي او اوخان هغه د الله جل شانو حق پاغه کې نی ور کړي، په صحیح مصرف کې نی خرج کړي، په ورځ د قیامت به ده په میدان د حشر کې پزمکه پروت او د الله په حکم سره به هغه اوخان داسې د ګیرې په شکل کې تاویږي او په د پاسه به تیریږي، د پاسه به خپي کیږي، دی به ځان سره چخړی کوي. دغه عذاب کې به د مبتلای په هغه لوی ورځ کې چې هغه تقریبا 50,000 سال یو ورځ د 50,000 کاله د سره به دغه کی. دلته کې د انسان ژوند شپېته او یا کاله دی. اللهم دې د هغه ورځ د ذلت نه وساتي. کوم سړی چې د هغه سره غوان دي او هغه په هغې کې د خدای حق نه ادا کوي، په صحیح مصرف کې نه لګوي، دا به دغسې د دایرې په شکل کې به د باندې تاویږي. حدیث مبارک کې امدام راځي چې کله د دې اخرې ساروی تیر شي نو هغه ډومبی به بیا را رسېدلی او په د پاسه به کپۍ او خپې کېدي او دی به چخڼي کوي، دی به چغې وباسي. د الله رسول فرمایي دغه وخت کې ما ته دا نه وایي چې مونږ بچ کا، ځکه چې ما تاسو ته په دنیا کې د الله پیغام رسولی و، هلته به تا خبره منلي وه چې د چا بیزي وي ګډي وي هغه به دغسې کوي، او چې د چا سره مال صامت ته، صامت مال دی ته وایي لکه روپۍ، پیسې، ډالر، ریال، سره زر، سپین زر، دا نو حدیث مبارک کې راځي چې د دې نه به خامار جوړ شي، بیا به دا سړی پسې شي د الله په حکم سره او بیا به دې ته نه منډې وایي، هغه به ورپسې وي، د خوله به واضح کړي، فغرفا. حدیث مبارک کې راځي د جامې به واضح کړي وي، یو ښکته یو بره، او دې سړی پسې به وي، د خوړو کوشش به کوي. بیا به د الله جل شانه په حکم سره دغه خامار دته ورسېږي نو ډومبی به لاس کابو کې، بیا به ورو نور ورلنه کوي، دی به په دې عذاب کې مبتلا وي. نو دغه مال او دولت چې د الله جل جلاله نعمت ته، دا په غلط لاره حاصلول او په غلط مصرف کې صرف کول، دا د انسان لپاره د عذاب باعث شي. په دنیا کې عذاب دای چې د چین نه نصیب کیږي، بے چین. الا بذکر الله تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل چین پاتے ہیں. په مال کې د الله یاد، بدن کې د الله یاد، په ژبه د الله یاد، په زړه کې د الله جل شانه یاد، د الله بندگی او عبادت دا د الله جل شانه په یاد سره کی. حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله جل شانه حکومت ورکړو، اقتدار. داود علیہ السلام ته الله جل شانه مال او حکومت ورکړو، سلیمان علیہ السلام ته الله جل شانه مال او حکومت ورکړو. واصلنا له عین القطر، زغری د تانبې چینه وته خدای جاری کړي و، هغې نه به راغشتې لکه د خټې په شان، او هغې نه به یې کړۍ جوړولې او زغرې به یې جوړولې او دا به یې خرڅول. دا په جنگ کې چې کوم استعمالي دي د تورې د ګزار دپاره، نن سبا ختم شو ځکه چې نن سبا ګولۍ ده. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا دوه څیزونه دا د الله جل شانه نعمت ته، اقتدار او حکومت او مال او دولت، لیکن دغه څیزونه کله دا انسان د وبال ذریعه وګرځي، په دې کې چین او سکون نی، دا د پریشانۍ سبب او ذریعه وګرځي. دا چې د دې استعمال غلط وي، د حکومت راتلل غلط، د حکومت استعمال غلط، حکومت غلط خلکو ته ورسپارل، دا چې کله خطا شي دا په دنیا کې د بېچینۍ سبب وګرځي. یو انسان الله جل شانو ته چې مسلمان یې هغه څومره قیمتي دی، د دې ټول مال او دولت نه قیمتي دی، لیکن کله د دې اقتدار د لوبې دپاره نن سبا یو مسلمان د هغه سر وخوري، هغه قتل شي، مړ شي، خلک پوهېږي نه چې دا په څه وجه باندې لاړو. دا د دې څیزونو نتیجه او حالات دي. نو دا هغه اقتدار او خلافت نشو چې کوم د الله جل شانه نعمت دی. دې کې چې د الله جل شانه اطاعت وي، الله دا فایده وي چې د الله د رسول حکم منلی شي، چې د کتاب الله اتباع وي، په هغې باندې عمل وي، نو دا څیزونه د الله جل شانه نعمت وي.
قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه باندې د دې اطلاق اول کی وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، چې د الله جل شانه وعده د مؤمنانو سره چې چا ایمان راړو، ایمان محفوظ کو، ایمان راړو، ایمان وسرشتا، وعملوا الصالحات، او دویم کار داو کو چې عمل صالح وکړو. صالح عمل نه مراد دا نه ده چې یو ځل چرته د ماسپخین وضو کو. عمل صالح نه مراد دا ده چې الله او د الله رسول کوم عمل ته نیک ویلی دی دیغه کوي، او عمل صالح دا ده چې هر ګناه هغه نه ځان ساتي. دا بل خبره ده چې شیطان کله کله سړی دوکه کی، چې کله دوکه کو نو د دې کې عمل صالح خدای خولې دی هغه دا دی چې فورا توبه وباسي، رجوع کی. چې کله دې توبه وباسي رجوع کی، الله جل شانه ته دا صالح کس دی. او د ګناه نه پس رشوت خوري او د رشوت نه منې کیږي نه، سود اخلي او د سود نه منې کیږي نه، پردې مال خوري او د هغې نه منې کیږي نه، قتل کوي او د هغې نه اوړي نه، غلا او زنا کوي او د هغې نه اوړي نه، د رعایا مال خوري او د هغې نه اوړي نه، مسلسل دا عمل صالح خلاف دی. گناہ د عمل صالح خلاف دی. په گناہ باندې استمرار او دوام او بقا دا عمل صالح نه دی، دا د مؤمن عمل نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د صحابو نه خطا شي، خو چې خطا به ته وشوه بیا به فورا رالو چې یا رسول الله په ما باندې حد جاری کړه. څه شوي دي؟ دا شي یو صحابي هغه یو ځل زنانه سره نږدې شو، نور څه نه دي کړي، نږدې شو دکان بیا عام کس دی، دا هغه نه داسې روایت هم نشته، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مسلمان دی، دا الله رسول ته رالو چې یا رسول الله زمانه ګناه وشو، په ما باندې حد جاری کړه. څه چلو شو؟ ویدا وشو. آیات نازل شل چې دی ته ووایه چې اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. سهار او ماښام دا موس کوي چې دا موس کې نو دې سره بستا هغه بدۍ معاف شي. هغه کس خوشحال شو. صحابه کرام ولاړو، هغه ووی چې یا رسول الله دا خاص د دې سړي فضیلت ته او کدا د ټولو د پاره ده. وی فرمایل چې د ټولو د پاره ده چې سړی شیطان دوکه کی، پیمانه شي، الله ته رجوع کی، نو الله جل شانه یې معاف کوي. انسان کمزور ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات. لیکن چې کله یو سړی پلید غلید ګرځي، د مز نه کوي، د اودس نه کوي، د په خبره باندې عمل نه کوي، د رجوع الی الله په دې کې نه وي، د دې سهل شو. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو. اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. د خدای د رحمت نه مایوس کېږئ، ما خدای پاک ټول ګناهونه معاف کوي، لیکن طریقې دا لارې شته. بې طریقې نه، هر یو څیز دپاره یو لار وي. هغې طریقه څه ده؟ خدای معاف کوي چې سړی پیمانه شي، رجوع الی الله وکړي. دومره پورې مې حدیث مبارک کتلی دی چې 2 کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی، مخکې امتونو کې یو ډیر ګناهګار یو خو هغه نیک سړی چې هغه به نیکي کوله، ګناه نه ځان ساتلو، او ګناهګار به ګناه کور، ده به ورته وایي چې هلکه دا مه کوه، دا ګناه ده، دا په کار وه دغسې. ګناهګار به د ګناه نه منې کې، هغه به ورته صرف دومره وایي چې ته ما پرېږده، زما خالق ته مالک ته زما خدای دی، هغه ته مې پرېږده، ته ما ته څه وې. بیا به یې ګناه وکړه، بیا به ورته ده وایي چې داسې مه کوه، بیا به یې ګناه وکړه. یو ځل په غټه ګناه کې مبتلا شو، غټه ګناه کې. ده ورته ووایي د نیک سړي د دا خیال چې دی روزانه منې کوم، دی منې کېږي نه. ورته ووایي چې قسم دی چې تا به خدای نه بخي او ته دوزخي جنت ته به نه ځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دواړو کسانو نیټه پوره شوه، دی لاړل د دنیا نه. الله جل شانه ځان ته مخې ته ودرول. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. دې کس ته دا کوم چې ګناهګار و، ده ته یې ووایي چې ده به دا وایي چې ته ما خپل رب ته پرېږده. رب خو یې منلو، اقرار یې کولو، ایمان یې پې و،
دته الله جل شانه وې چې ته زه جنت، او غنیک سړی ته خدای وې چې تا ته دا چا ویلو چې د دوزخي دی او تا قسم خړو تا ته ما ویلو؟ هغه ته فرښتو ته امر کو چې د جهنم ته وغورځوي. د خپل ځان نه یو وینا کول د انسان ګناه او معصیت په باره کې دا ویلې شي چې زنا دا د کافر عمل دی، د مسلمان نه، دا د دوزخ سبب دی. لیکن یو سړی ته ګوته ونیسي چې ته دوزخي، تا ته چا ویلی ده؟ زمونږ حضرت مفتی صاحب فرمایي هغه یو ماشوم چې راوستی و، هغه ماشوم چې کوم دی نو په دیوال سورو، د مفتی صاحب وایي ما څخه راله ما ته وایي چې مفتی صاحب زه په دیوال سورم، او ما هغې ته وایي چې زه د الله په حکم سره دیوال نه تلو. ما ورته وایي چې ولې به تلو؟ وایي چې عیسی علیه السلام په مارغه د خټې نه جوړ کو، هغه به والوزوه، د الله په حکم سره والوزه، هغه به والوتم، دا دیوال ولې نه تلو؟ د مفتی صاحب ورته فرمایي چې تا ته خدای دا ویلیو چې دې دیوال ته ووایه؟ عیسی علیه السلام ته خو الله ویلیو چې داسې جوړ کا، قرآن پاک کې دي چې بإذنی زما په حکم سره به دا والو، زما په حکم سره. نو الله جل شانو د وحی په ذریعه عیسی علیه السلام ته ویلو، لیکن تا ته خو دا نه دی ویلي چې دې دیوال ته لته ورکا او دته پوند ورکا دی روان شي. دغسې که چېرې یو سړی د چا په باره کې وایي چې دا سړی به جنت ته ځي، یقینا قسم پې خوري، او دا سړی به دوزخ ته ځي، نه، دا د الله جل شانه بندگان دي، د الله مخلوق ته، او د دوی واک اختیار د الله په لاس کې. عرض میں دا کولو زما عزتمندو چې دی آیت کریمه کې الله پاک فرمایي وعد الله الذین آمنوا منکم، چې څوک مؤمنان دي بتاسو کې غي سره د خدای وعده د وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي. نیک عمل کې دا دوه سيزونه وي، کدا حکمران دی، کدا رعایا ده، کدا ایمنه دی، ام پی ای دی، کدا افسر دی، کدا بادشاہ دی، کدا فقیر دی، دا دوه سيزونه چې پکې وي. لا استخلفنهم فی الارض، الله جل شانه به تاسو ته پزماکه کې خلافت درکړي. خلافت آغا چې کوم د الله جل شانه نیابت کوي، د الله بنده، د الله دین نافذي. کما استخلف الذين من قبلهم، لکه څنګه چې تاسو نو مخکې خلکو ته خلافت ورکړي، او ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، او الله جل شانه بدی ته قدرت ورکی، داسې دین به وته ورکی چې دای په باندې راضي، خدای د دې لپاره راضي. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، او د ویارې نه پس بدی ته خدای پاک امن ور نصیب کی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دا باغ کسان وي چې به خالص زما بندگی کوي او زما سره به شریک نه ګرځي. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، او چې چا کفر اختیار کو دینه پس نو هغه فاسقان. دا اوشوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، خلق مسلمانان شول، د الله رسول چې دنیا نه تشریف یوړو، ابوبکر صدیق سے خلیفہ شو، دغه سے امنو، دغه سے اقتدارو، الله جل شانه دین اسلام غالب. هغه پسې د عمر صاحب نمبر رالو، 22 کروڑ مربع میل علاقه باندې د عمر صاحب خلافت رالو. هغه پسې د عثمان بن عفان ذوالنورین خلافت رالو. د حضرت عثمان ذوالنورین په زمانه کې دنیا آباد شوا، شرق او غرب دا ټول اونلس او شاته چین، دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې ټول په اقتدار کې را. دا غې نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه نور خلفا راغلي دي. تقریبا 800 کاله 900 کاله زر کاله مسلسل د دې حکومت او اقتدار خواږه الله جل شانه خلق ته رسول نسب اقتدار راشي. د شیطان توب نه علاوه بل څه پکې نه، دمتوب زیات شي، معصیات زیات شي، رشوت زیات شي، ګرانی زیات شي، پریشانی د خلکو زیات شي، داسې حالات راشي. دا هغه حکومت او هغه اقتدار خو نه دی. دا ایمان او اعمال صالحه هغه رستو دي، دا هغه پروا نشته دی چې یو سړی هر څه چې کوي دا خپل خوښه ده. د ایمان حفاظت کوي او که نه کوي، اعمال صالحه کوي او که نه کوي، لیکن دی وایي چې زما اقتدار زما لاسو ته راشي، بس دا د خرد برد پار. نو عرض مې دا کولو چې کله داسې وي نو الله جل شانو په ځمکه کې چین او سکون ورکړي. د خلفای اربعو نه پس بیا سو خلفا پس بیا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله راغلی دی. هغه صحابی نه دی، هغه تابعی دی، او 2 کال حکومت کړی دی، او په 100 هجری باندې داغه حکومت 101 باندې ختمیږي. 2 کال حکومت کړی دی.
او پاغه کې الله جل شانه داسې کړی دي تاریخ کتابونه لیکلي دي چې شیر اور هرن وہ دونوں ایک ہی گاٹ سے پانی پیتے تھے زمری اوسی بدیو تالاب نه وبسکل دومره امن او یو شپونکې چې کوم بیان واغه غړي سرولې نو شیر مخ به وسره ګرځېدول لیوه حمله به پې نه کوله یو ځلې په ګډه باندې حمله وکړ نو ده ووایي چې وګورئ خلیفه به مړ شوی چې رالو خلیفه وفات شوی داسې امن الله جل شأنه نازل کی ولې د خلق د ایمان خیال ساتي د اعمال صالحو خیال ساتي نن سبا په هر یو سیس کې د اغیارو د یهود د نصاراو د غي اتباع پاغه پسې تللی مونږ وایو چې زمونږ ګټو نه خو بده کې دا حالانکه پاغه کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دا قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي او چې څوک بدل لار اختیار کی وکأی من قرية عاتت عن امر ربها ورسله کتنے سارے ایسی بستیاں اور شہر ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے حکم عدولی کی سرکشی اختیار کی اور ان کے رسولوں کا راستہ ترک کیا فحاسبناها حسابا شدیدا ہم نے ان کے ساتھ سخت حساب کیا سخت طریقے سے پکڑ لیا وعذبناها عذابا نکرا او دا سے عذاب منگا ورکو چه عذاب ناشنا او دا سے عذاب مخ کے چانو پڑ دا اللہ جل شانو صفا قانون دے آلته چې څوک منی دا غي د پاره هغه قانون دلته چې څوک نه منی دا غي د پاره دا قانون دی او دا د الله کلام دی دا به تر قیامت پورې وي دا د ابتدا نه دی چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی د انسانیت خیر او حل پدې کې دی چې دې کوم لار خوري دا د دې لارې خلاف ورزي پاغه کې چې کوم دین او شر دی او تکلیف قرآن کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیل په کومه لار باندې تلی نو په تاسو کې به داسې خلک راځي چې د هغې په لار بځي تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي که په هغې کې یو سړي علانیه د خپلې مور سره زنا کړي نو دې امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې به هغه علانیه د خپلې مور سره زنا کوي او په حدیث مبارک کې راځي که چېرې په هغې کې داسې کس و چې د سمسرې په سوړه ورننوتی نو دې امت کې به هم داسې کس راځي چې هغه به د سمسرې په سوړه ورننوځي د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه رسول او د الله پیغمبر پیشګویي ورکوي چې داسې به کېږي دا تکوین او دا ځکه چې د هغې د بدعملیو په وجه باندې به کېږي دې امت که چېرې د بني اسرائیلو هغه لار اختیار کړه غلطه چې په کوم باندې هغوی هلاک شوي دی سره به هماغسې معامله کوي چې څنګه یې د هغوی سره کړي او د بني اسرائیل باره کې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مونږه بني اسرائیل په باره کې دا فیصله کړې وه د هغوی په کتاب کې تورات کې چې تاسو په ځمکه کې دوه ځله فساد خوروئ لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا او تاسو به غټه سرکشي کوئ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار پدې دوه ځلو کې چې کله ډومبۍ واده راله نو مونږ به په تاسو باندې خپل بندګان ولیږو هغه بندګان چې هغه زمونږ مخلوق دي مونږ جوړ کړي دي دا مطلب نه دی چې هغه مسلمانان هغه به وي کافر بیا به هغوی څه کوي أولي بأس شديد هغوی به ډېر طاقتور او زورور وي فجاسوا خلال الديار او د دې بني اسرائیل کورونو ته به هغوی ورننوځي وکان وعدا مفعولا هر څه به ورته تس نس کړي او دا وعده کېدونکې ده ثم رددنا لکم الکرة علیهم بیا به مونږه تاسو ته په هغوی باندې غلبه درکو بیا به نمبر ستاسو شي بیا به تاسو زورور شئ وامددناکم باموال وبنین دا کله چې کله توبه وباسئ او رجوع کوي الله ته بیا به مونږ تاسو ته د مال او د اولاد سره مدد درکو بچی به هم درکو مال به هم درکو وجعلناکم اکثر نفیرا او بیا به تاسو چې کوم دی نو هغه تعداد به هم ډېر شي ان احسنتم احسنتم لانفسکم که چېرې تاسو ښه کوئ نو ځان دپاره کوئ وان اسأتم فلها او که چېرې تاسو بد کوئ نو د دې سزا به هم تاسو خورئ فاذا جاء وعد الاخره چې کله بیا دویم ځل رالو دویمه واده لیسوء وجوهکم وليدخلوا المسجد کما دخلوه بیا به خلک راشي د الله بندگان چې یا به کافر وي هغوی به ستاسو مخونه وران کړي او جومات ته به داخل شي جومات نه مراد بیت المقدس دی کما دخلوه اول مره لکه څنګه چې مخکې داخل شي وليتبروا ما علوا تتبیرا په کوم ځای چې دی غالبیږي
اغزه بټول ورانی او تسنس کوي. عسى ربكم ان يرحمكم کې دې شي چې تاسو رب پتا سو رحم وکي. وین عدتم عدنا او که تاسو بیا دوباره عود کو نافرمانی تلاړی د الله کتاب مشاته پرېخو د پیغمبر تعلیمات مشاته پرېخل بیا به مونږ واپس شو یعنی مونږ به هم عذاب درکو. بیا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. دا په بنی اسرائیلو کې شیو او دا الله رسول فرمایي چې بنی اسرائیلو کې کوم کار کوي چې تاسو دا غي روش اختیار کو تاسو سره به ماغه سي معاملې کوي. دا دوه واقع مفسرین لیکلي دي. اسه بنی اسرائیل دا د خپل زماني مسلمانان د پیغمبر منون کیو. يهود د موسی علی السلام او نصارا هم بنی اسرائیل دا د عیسی علی السلام چې کله نافرمانه شول نه د دین بیا يهود شو او نصارا چې د عیسی علی السلام منون کیو. چې کله د پیغمبر تعلیمات او کتاب او د الله حکم یې منلو هغه وخت کې دا د خدای بندگانو مسلمانان خو چې کله دغه نافرمانی اختیار کا بیا دی باندې د خدای قهر په دنیا کې رالو. بیت المقدس د دې سره غیر چاپیر پاتې کېدل بنی اسرائیل بیا دی د پیغمبر نه پس د خدای نافرمانی شروع کا کتاب ته شاک او ظاهری ګندګي پیدا کړل تر دې پورې چې بعضې بنی اسرائیلو بت پرستیم شروع کتاب ته شاک د پیغمبر تعلیمات ته شاک گناهونه او معصیات دا غیر ارتکاب شروع شو. برملا الله جل شانه په باندې یو کس مسلط کو چې دا غنم تفاسیرو کې تاریخو کې بخت نصر راغل او دا نن سبا چې کوم عراق ته په دې عراق کې د دارالخلافه او بابل د بابل نوم په قران پاک کې راغلی. هغه زیو د تخدای پاک زور ورکړو لیکن دا و کافر پخپله د دلته لاړو لخرې بوتلو د بنی اسرائیل په علاقه باندې حمله وکړه کورونه وته وران کړ او بیا ډیر نر او خزي قیدیان کله وغه ځان سره راوستل او جماعت عمران کو. هغه جماعت چې حضرت سليمان عليه السلام جوړ کړو الله جل شانه دې د يهودو د غلیظ تسلط نه آزاد کی پامان کی قبله اول. بعضی خلق وی چې ګنې دا یو سیب ماتا او فرمایل چې ته دا جماعت کې د دومره وخت ضایع کې او دې کې سړي صلاحیتونه نور کار سړی وکړي نو ما ته جماعت جوړول خو د انبیاو کار دی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې او د هجرت نمخ کې خانه کعبه جوړه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو قباء ته لاړو مسجد قباء جوړ کو. پیغمبر علیه السلام مدینه ته ورسېدو مدینه منوره کې مسجد نبوي جوړ کو. آدم علیه السلام الله جل شانه پیدا کو زمکه ته راواستلو مسجد حرام جوړ کو خانه کعبه. ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا خانه کعبه بیا بنیادونه نو شګه پر راوړې ده. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دواړه انبیاء دي خانه کعبه او مسجد حرام په بنیادونو پاسه اوخه جوړو. و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. سلیمان علیه السلام مسجد اقصی او بیت المقدس جوړ کو وفات شوه او ډانګوري دا سيزن لاندې خي او ولاړو ساتي وتی و او کار پچا کولو په جناتو باندې غټ غټ کانی هغه کانی اوسمشتا هغه پکې لګول او په خپل نگرانی کولا دا داسې جوړ کړي دا داسې جوړ کړي دا داسې جوړ کړي کار جناتو ته حواله کړو. دومره ته پریان یریدل چې هغه سليمان عليه السلام ته قتلم نه او سليمان عليه السلام څومره مودا د امسا په زور باندې ولاړ دی ولاشته خو چې څنګه جمعات مکمل شونه داسې الله جل شانه سليمان عليه السلام پزمکه پریست هغه کونټي هغه وینو خوړه سليمان عليه السلام پریوت. قران کریم کې تذکرہ ده چې کله جنات ته پته ولګي دا او موږ خو ځان نه خلیستي کوم ته پته وې دا څه منکو. د حضرت سليمان عليه السلام په قابو کې خدای ورکړو دا دیوان غټ غټ. قران کریم کې راځي دومره دومره دیګونه به جوړول چې هغه غټ غټ تالابونو پشان د اوبو لوخي به جوړول تالاب بو پورا او غټ غټ کټوي او دیګونه به جوړول مختلف سيزونه په سمندر کې به غوپه والے سليمان عليه السلام وته وي د سمندر نظر رو باسي لال او مرجان رو باسي
هغه خزانه ډکه وي. بیت المقدس کې ډیر زیات هغه زمانه کې جواهرات هیره سپین سره زر سپین زر دا لګول. دا د پیغمبر په نگرانی کې د پیغمبر په وینا سره جوړ شوی دی. انبیاء کرام دنیا ته خدای پاک دغه سن راستي دا غي اصل کار د الله پیغام امت ته رسول وي، لیکن دا غینه د تعمیر مسجد اندازه لګول پکار دي چې دا د هغه چا کار دی چې څوک د الله سره تعلق ساتي. انبیاء کرام د انبیاء کرام نائبین عرض می دا کولو چې کله بنی اسرائیل خطا شول په ګډو وړو سر شول، قرآن ته دا کتاب ته شاک تورات د الله قانون ته شاک د الله نافرمانی شروع کا د پیغمبر حکم عدولی شروع کا، بیا په الله جل شانه دشمن کافر بادشاہ مسلط کو هغه ټول تباک ځان سره بوتل او بیا به د دین کار غشتمرئی او وینځي او غلامان جوړ کړ. بیا دای رجوع کا جڑا فریاد توبه. نو چې کله سړی الله ته رجوع کی اجتماعي رجوع یو کا، بیا الله جل شانه د دې اخلاصي صورت دا سه پیدا کو چې د ایران بادشاہ هغه زمانہ کې هغه مسلمان نو مجوس بخت نصر ته شقت ورکو، هغه په اور احمدو او بیا د بنی اسرائیل داغه نه آزاد کل او دای بیا بیت المقدس ته واستول. هغه د بیت المقدس خزانه هغه بیا بیت المقدس ته واپس لاړې، دی بیا آباد شو. او سم یو خبره تارس د ایران تعلق د يهودو سره د مسلمانانو په مقابله کې ډیر مضبوط دی. د دې نظام ساتل پکار دي، مسلمانانو حکومتونو ته خیال کول پکار دي، خو چې چا سره د خپل ایمان فکر وي. ما حدیث کتو، حدیث مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اصفهان ښار کې به 70,000 يهوديان وي، د دې به خاص حلقې چولی وي، لباس شین، او دجال چې راشي نو دا به د دجال له لښکر عیسی ګرځي. ما ته پته نه وه، ما ته پوسه کو معلومات مې وکړل، ما ته چاوي چې اوسم په اصفهان ښار کې يهود شته او دا غي تعداد چې کوم دنو دا پوره کېدو ول دی، غي دا خوشحالي کوي. مونږ ته د خپل دین پته نشته دی، يهوديانو ته زمونږ د دین پته شته چې دا مسلمانان به څنګه وو. او د دې مراسم دلته د ایران خلک چې کوم دنو دا دلته کې په يهودو کې شته، آلته کاروبارونه کوي، دا غزي خلک دلته راځي. آلته مسلمان ته تکلیف ته په ایران کې نن سبا د دې خلکو سره دوستی ده، دین معلومیږي سړی دی او پیژني چې ستا دوست څوک دی او ستا دشمن څوک دی. او په آخر کې به د مهدی علیه السلام لښکر کې څوک وي او د دجال په لښکر کې به څوک شامل وي. نو هغه ایران لګیا شوی دی، د اخلاص کړي دي، بیا تللی دي بیت المقدس ته. بیا چې کله د خدای نافرمانی شروع کا، بیا په الله جل شانه یو رومي بادشاہ مسلط کو، رومي بادشاہ. بیا هغه بیا هم دغه سي جماعت مران کو، هر څه تس نس کل. دا یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوسو شو چې د بیت الله شریف بورانی احادیثو کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د بیت الله شریف حق ادا کولو والا د الله جل شانه فرمان بردار خلق هغه ختم شي، نیودا سے حبشی کس براشی، دا الله رسول فرمایي دومره باغه کمزوري کأن رأسه زبیبا، دا سر به دا سی وی لکه د میوه پشان. میوه مونږ د انګورو دانې ته وایو، د انګورو دانه دومره نری سر وي، او چې د کوم سړی سر نری وي نو د په سر کې مازغنی د کمقل ډیر زیات، د صفاحت او کمقلتیا حالت بیدای، بدنی کمزورتیا به دومره وی. د الله رسول فرمایي ذو السویقتین، اس کی 2 باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی، پنڈائی بیوی خڈیر نرئی نرئی. سویقا ساقا دا مکبر دے، سویقا مصغر دے، علماء کرام پیجنی وڑا پنڈائی نرئی پنڈائی بیوی. دا سڑے با دا خانہ کعبے پا چت بانی اوخی جی، او دا خانہ کعبے نبا یو خخت او یو بلاک لری کئی را غرزائی بے سوک بوتا سنشی ویلے. ذکر چے اللہ خو اللہ دے، اللہ جل شانہو تا د بیت الله ضرورت نشتا، الله جل شانه په دې کې پاتې کیږي نه. دا کور الله جل شانه مونږ ته جوړ کړی دی،
او نسبت د بیت الله ته بیت الله دا د تکریم نسبت ته، د تشریف نسبت ته، د شرافت او د اعزاز نسبت ته. دا کور دومره معزز دی، دومره ګران دی په خدای باندې چې نسبت ځان ته کړی دی. خدای پاک پکې پاتې کیږي نه. زمونږ یو رشتہ دار زنانه و مونږ عمرې ته تللي، ما سره والده وه، هغه مونږ سره په هغې سفر کې. نو چې چاته علم نی هغه وي دغسې ما ته وایي بچی و تپوس درنه کوم. ما ورته څه وایي په مدینه منوره کې خو روزه مبارکه کې رسول الله مبارک خښ دی، نو د خانه کعبه کې څوک خښ دي؟ ما ورته ولې؟ وایي دې نه چې دا خلک تاویږي. نو ما ورته چې چېرته څوک خښ وي نو هغې نه به خلک تاویږي. مې دا خالی کور دی، دا د الله کور دی او دا قبله ده، او الله جل شانه د دین تاویدو امر کړی دی ولیطوفوا بالبیت العتیق، او د دې پاک او مبارک کور دی طواف کوي. د الله رسول طواف کړی، انبیاء طواف کړی دی. نو خدای پاک په خانه کعبه کې پاتې کیږي نه، دا د خدای رهایش نه دی علیاذ بالله، هغه د مخلوق او د انسان په شان نه دی، د تکریم دی. دی د خپلو بندگانو دپاره جوړ کړی، خو چې د خدای بنده پاتې نشي. لکه نن سبا حالات تاسو وینئ چې په کوم طریقه باندې بدلیږي هر ځای کې. زمونږ په ملک د مسلمانانو حالات څومره زر زر بدلی. ایمان رستو دی، قرآن رستو دی، الله جل شانه احکام رستو دی، د پیغمبر تعلیمات رستو دی، د زړه خواهشات هغه مقدم دی ومخکې. چې زه څه غواړم چې هغه وشي، د الله جل شانه د دین سره به علیاذ بالله وي رستو ګور. چې کله دا شی ختم شو، دا شی رالو په خلکو کې، بیا به دغه خانه کعبه الله جل شانه به دې ته نه ګوري، بیا به هغه کس راپاسي تور حبشي کمقل بې وقوف د دنیا کمزور انسان، او هغه به د خانه کعبه لړی او څوک به د ده لاس ایسارول والني. ځکه چې خدای جوړه کړي د خپل بندګانو داسې کس به راپاسي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا هر څه د الله جل جلاله د مخلوق دپاره دي. نو قرآن کریم کې د بني اسرائیلو سره دغسې شوي چې کله د الله کتاب تشاکا، د پیغمبر تعلیماتو تشاشوا، بیا په دویم ځل باندې رومي بادشاه هغه مسلط شو، او بیا هغه رومي بادشاه بیا دا هر څه وران کړ او دی مړکل قیدیان کل. بیا الله جل شانه فرمای کچری تاسو رجوع ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کچری تاسو بیا توبه وستا رجوع موکا احسان کیفیت در کې پیدا شو، نو بیا به تاسو پیدا به تاسو جوړی کې بروزي. و ان اسأتم فلاها، او چې کله تاسو بدی شروع کنو بیا به دا غي سزام بیا تاسو خوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان رااله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې دا يهود په مدینه منوره کې پاتې کېدل. نو د دې سره مشرکین مو، نو مشرکین اوس او خزرج او يهود بنو قریظه او بنو نذیر. دی يهود او بنو مشرکین ته وی چې کله به جنگ شو، نو هغه ته به چې تاسو صبر وکړئ او پیغمبر به راځي رسته، او مونږ به په ایمان راوړو او دا هغه په ټولګي کې به مونږه شاملېږو، بیا به تاسو سره جنګېږو، تاسو مونږ نوغې وباسو. مشرکینو ته به وي. خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه پیغمبري ورکا، بعثت او نبوت خدای پاک ورکو، او بیا هجرت وکړو، نو دغه یهودو چې د الله د رسول نافرمانی شروع او ما غکار اعراض، حالانکه خپل پیغمبرانو وته ویلو، تر دې چې رسته پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او د عیسی په منځ کې بل پیغمبر نه دی راغلی. هغه عیسی علیه السلام دی ته ویلی و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں زیر در کوم د یو داسې پیغمبر چې زمانه پس برازي، دا غنوم احمد دی. زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم محمدم دی، احمدم دی. په اسمانونو کې احمد، په نورو کتابونو کې، او محمد په ځمکه کې صلی الله علیه وسلم. چې کله دی راشي نو تعذروه وتوقروه، د ده به تاسو تعظیم کوئ، د ده به خبره منئ. لیکن چې کله د الله رسول رالو دا کتاب کې ورسره وعدې شوي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی شروع کړه، به دشمنان شو. عبدالله ابن سلام چې چا په قسمت کې واغی مسلمانان شو لږ کسان. عبدالله ابن سلام هم په یهودیت باندې
او د تورات غټ عالمو د صحابي دی رضی الله عنه. دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته براتلل، یهود ملاقات به وکړو، تپوسونه به وکړل، بیا به لاړل. دی یو ځل رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي یو درې تپوسونه دنه کوم چې دا تپوسونه د پیغمبر نه علاوه د دې جوابونه بل چا سره نشته. نو که تا ما ته جوابونه راکړل نو ته رښتینی پیغمبر یې، او که چېرې جواب دې رانه کړو نو ته بیا پیغمبر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وایه، ورته وایي چې ړومبی د قیامت نښه څه ده؟ ابتدا. نو د الله رسول ورته وفرمایل چې نارن، دا به یو اور وي، مشرق کې به پیدا شي او هغه په طرف د مغرب رواني او دا خلک به جمع کوي. دا د قیامت ړومبی نښه ده. بیا هغه دویم سوال وکړو، وایي چې جنت ته جنتیان لاړ شي د دې ړومبی مېلمستیا به سي. نو د الله رسول ورته وفرمایل زیادة کبد الحوت، حوت یو مېوه دی، د هغې د انې سیوایي حصه ده، ټوکړه ده، هغې سره یې مېلمستیا کېږي. هغه مېوه به څنګه وي، د هغې ذایقه به څنګه وي، هغه الله ته پته ده. دا به ړومبی مېلمستیا د جنتیان. دریم تپوس وې دنه کوم، هغه دا دی چې بما یشبه الولد، دا ماشوم کله پلار پسې لاړ شي، کله مور پسې لاړ شي، کله ماماګانو پسې لاړ شي او کله پلار پسې ترونو پسې لاړ شي. دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله د سړي اوبه د زنانو په اوبو باندې سابق شوي، وړاندې شوي، نو بیا د پلار شکل شباهت اختیار کړي، او چې کله د مور اوبه مقدم شوي د سړي په اوبو باندې، نو بیا د مور او د ماماګانو شکل شباهت اختیار کړي. نو عبدالله ابن سلام وی چې بالکل ټیک وی، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زه گواهی ورکوم چې ته د الله پیغمبر. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما ته د دې څه مخکې پته نه وه چې تا ما نه تپوس وکړو. جبرائیل علیه السلام راغلی او ما ته یې وی، دومره پکې عاجزي وه. او الله جل شانه خپل پیغمبر پاتې کولو نه وی. دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ما ته رالو، ما ته یې وی چې داسې ورته وایه. نو جبرائیل علیہ السلام خو فرښته ده، هغه خو د الله په امر سره کار کوي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. الله پاک وحی راوست، دین اندازه ولګوي چې فرښتې د الله جل شانه نه دا فرښته به څومره وخت کې راغلي، سکندونو حساب هم نه دی. سرعت رفتار څه حد نشته. عبدالله ابن سلام وی چې دینه پس به چټکه وینه بیا به یا رسول الله، یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، چې مسلمان بنو بیا به وی یا محمد، یا ابوالقاسم، یهودیانو بوي. بیا ورته فرمایل چې اے د الله رسوله، ته یهودیانو پسې خبر واسطه، د هغې مشران هغه راوغواړه، او زه دلته پټېږم، ما ته ځای وښیه زه چې ته پټېږم، او دې یهودیانو نه زما باره کې تپوس وکړه، او زما باره کې ورته بیا ووایه چې دی څه وایي. دی ورته وفرمایل چې دا انهم قوم بهتون، دا داسې خلق ته چې سرګردان او پریشان دي، یعنی اطمینان نشته، ژبه یوه نه ده، کله یو شان او کله بل شان. وی ته دی راوغواړه. د الله رسول یهود راوغوستل، یهود به راتلل، مجلس کې ناستي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهودیانو ته دین وړاندې کو چې مسلمانان شي. هغې وی چې نه، ورته وی چې ښه دا راته وایي عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی؟ عبدالله ابن سلام سے پټ دی، اوس تاسو کې هغه څنګه کس دی؟ نو دی ورته وایي چې هغه خو عالمنا وابن عالمنا سیدنا وابن سیدنا، هغه زمونږ سردار دی او د هغه پلار هم زمونږ سردار، او دا عالم دی لوی په مونږ کې، او د هغه پلار هم غټ عالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چېرې عبدالله ابن سلام مسلمان شي نو بیا نو یهود وی خدای دې نه کي چې هغه مسلمان شي، هغه نه مسلمانېږي، دومره غټ عالم به کله، زمونږ دین افضل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن سلام ته آواز وکړه، هغه راووتو، هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چې دا وی د یهودیانو رنګونه زیړ شو. نو دغه وخت کې بیا هماغه یهودو چې وی چې شرنا وابن شرنا، دام شریر سړی دی او د پلار هم شریر سړی و، دام ډیر خراب سړی دی، د پلار هم ډیر خراب سړی و.
عبدالله ابن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کو چې یا رسول الله ما وینا چې د يهوديان دمره دغه قوم دا ډېر بېجبې قوم دی، انهم قوم بهت. بهرحال عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې به داسې خلک راشي. نو دا مې دې پورې وی چې د خپل ایمان او د خپل دین خیال ساتي. هر څه به پاتې شي، اقتدار به پاتې شي، مال او دولت به پاتې شي، ایمان محفوظ کړي. داسې خبرې مه کوئ چې هغې سره د سړي نه ایمان سلب کېږي، داسې کارونه مه کوئ چې هغې سره د سړي نه ایمان تښتي، داسې وینا، داسې عمل، داسې ناسته ولاړه نه چې د الله جل شانه د ناراضتیا سبب غورځي او همیشه همیشه د خدای په قهر کې سړی راشي. دنیا ختمېدو واله د ژوند هېڅ پته نه لګي چې څومره پاتې دی. نو قرآن کریم کې دا اصول ځای په ځای الله جل شانه بیان کړي چې چا د ایمان خیال ساتلی دی، اعمال صالحی کړي، هغوی ته الله جل شانه پایدار خلافت ورکړی. دې مقصد دپاره آدم علیه السلام دنیا ته راستولی چې دې زما پیغام خلکو ته ورسوي. دغه د الله بنده په دنیا کې داسې وخت تیر کې چې راتلونکي نسل ته دی د الله جل شانه پیغام ورسوي. پلار خپل اولاد ته، استاد خپل شاګردانو ته، بادشاه خپل رعایا ته، او پیغمبر هغه خپل قوم او امت ته، او په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا اقوام ته، امتونو ته الله جل شانه راستولی. د ټولو دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو دین دی، د شریعت د ټولو دی. نه یهودیت شته دی وخت کې، نه نصرانیت شته، نه بل یو لار شته. او په دې دین کې فسق و فجور او ګناه د هغې نه پاک دین دی. د الله جل شانه رضا او د خوشنودۍ حاصلولو طریقې دي پکې. د دې قرآن کریم د سینې سره لګول غواړي، په دې باندې عمل کول غواړي. د دې عقیده خپل عقیده جوړول پکار دي. دې کې چې کوم عبادات دي او د هغې تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راغلي ده. بیا علماء کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې د فقه په صورت کې بیانوي، د هغې اتباع پکار ده. الله پاک دې موږ د پخو خبرو عمل نصیب کړي.